نن د پی کې 108 ام پی ښاغلي ریاض شاهین د منځنۍ کورمې د څمکني قام دوره وکړله چې په دې دوره کې ښاغلي ریاض شاهین د مختلف ترقیاتي سکیمونو ابتداګانې وکړلې چې په دې کې د وچمیلي او خرکې 3 کیلومتره روډ سرفهرست و. په دې دستوره کې د څمکني قام سره تعلق لرونکي مشرانو، ځوانانو، علما کرامو او د چمکني خدمت خلک یونین کارکنانو په یو ګڼ شمېر سره شرکت کړی و. په دې دستوره کې د پی کې 108 ام پی ښاغلي ریاض شاهین او د څمکني قام سره تعلق لرونکي مشرانو او ځوانانو ویناګانې وکړلې. زه شکریه ادا کوم د پی صاحب ریاض او د ملایانو د ټولو چې څومره ملایان دي او چې کوم د سرپاخ شیخ پښتون هغه وکړی ابتدا د دې ډېره زه شکریه ادا کوم. انشاءالله نور کارونه به هم کېږي او قوم ډېر ونه خوشحاله. چمکني خدمت خلک یونین څخه ملګري دي د ام پی ای ریاض شاهین صاحب انتهایي مشکور یو چې هغوی سرپاخ چیک پوسټ نه دوباره د هغه پورې خیمې پورې جنک نیکه پورې روډ افتتاح وکړه. ام پی ای صاحب ډېر شکریه ادا کوم چې د موږ دې پسمانده علاقې ته راغلو او موږ ته یې د روډ افتتاح وکړه. مو د دې انتهایي شکریه. دا یو بهترین کارکون دی. خدای پاک د همیشه دپاره صحیح سالم لري. خدای دې عمر کې برکت وکړي. زه ما سره الفاظ نشته چې تاسو ته زه کومې الفاظ کومې طریقې سره تاسو شکریه ادا کوم، خو به هر حال زه د تاسو ډیره شکریه ادا کوم چې په کومې طریقې تاسو مو دلته میلمستا وکړه. بیا د امان الله سره د نورو کسانو راغلي مو ته دغه روډ مو نه غوښته کړې وه، مو ته چې مو سره لیکل وکړه، سټمپ پیپر یې راوړی او په دغه سره دستخط وکړه. ما ورته ویل چې زه ووټ په دغې طریقې نه غواړم، زه چې اوسه دستخطونه کوم. دا ټول پړه چمکني کې مسوزي کې زوی مشت کې په ټول پی کې 108 کې هیڅوک نشي ویلی چې ما سره ام پی ای په خپله دستخط کړی دی. ما یو دوست کړی دی خو ما نه دی کړی. هغه وجه صرف دا وه چې مون یاد کې بیا فرق راځي. دې شي کې ما ورته ویل روډ سره چې کله زه جوړ شم انشاءالله اول روډ به توته کوم. ما نه تا اقدام وخته کړی دی، اول روډ به توته کوم، خو لیکل د سره نه کوم. ندی د خدای عزت وکړي. بیا هغه ځای کې خدای پاک مو د اوي درې روډ واچولو سره دا ما واچول، لږ نور روډونه مو وکړو، خو بس دې قسمت داسې اوس هغه لټري ورکړي حوالې بیا یې دې رویا وته په ښه نیت یې کړی او خدای ورته حوال وکړه. هغه اوي درې والا چې کوم سره لیکل کولو هغه لږ ورسته شو وشو. زه دا ټولو ته دا مبارکي کوم چې مو سره دا ډېره غټه خبره ده. د اکسین صاحب دا پرچینور سره تعلق ساتي، اهل تشي سره تعلق ساتي، خو دې کې دا شی نشته. ډېر زیات قابل سړی دی، بېحده هوښیار سړی دی، علاقې دپاره ډېر زیات کوي. دا روډ شوی دی انشاءالله داسې به مو نوره روډونه کوو. د توب یم طبیع خونې خیل روډ اکسین صاحب سره ناست دی، هغه وشو. اوي درې والا 3 کیلومترو په ځای 6 کیلومتره شو. ویلې چې خرکې والا یالو چې مو دغه والا یالو چې مو ته 3 کیلومتره دی نه دا مو ته کام دی. نو مو سره دا و چې 3 هغه مونه غوښته او نو 6 مو کړو چې مل داسې دنې باندې راتاو شي چې تاسو دا ټوله ایریا هغه شي. او ورسره دې کې مو مسوزی کې تورغار کړی دی، انداسې پوس مرغان والا روډ مو کړی دی. بهرحال تاسو کوم روډونه دي انشاءالله دا به وخت سره سره کېږي. او بل خبرې وکړو سکولونو والا به انشاءالله د کرونا کومه بیماري وه دغې لوس هر څه لیټ شولو، سپاتول ته به خپل د اوس هغه نه ډاکټران به ورته رسي، ډاکټر به وي هغه سره به نور اسټاف رسي. اوس به تاسو یو کاس به وي به ویا نه انشاءالله موږ کومې طریقې څه کړي دي دوایي وخت به رسي، ډاکټر به رسي، د کومې بي ایچ او وي هغه ته سی ایچ او شي دا لګي غوټې شي چې هغه د ډاکټر دلته به خپل کوارټر یا جوړېږي. او ایجوکیشن څه کوم دي استادان څه کوم کمایو هغه هم لکه اوس به ایډورټایزمنټ کېږي هغه به پوره شي. تقریبا 800 کسان هغه شوي دي انشاءالله دا خامې دا پوره وي. مو په اسمبلی کور باندې هغه وخت کړی دی پلور باندې چې سنټرل کورم مو دهشتګردۍ ویلې علاقه ډېر په لاپیټ کې مطلب خراب شي، هر سړی متاثر شوی دی. نو مو دپاره غټ پروجیکټ یې وکړي. نو تاسو زه یو ځل بیا شکریه ادا کوم چې تاسو ټول سکیمونه دي مو چې کومې وعدې کړي وي انشاءالله څه نه څه اوسه پورې پرایا شوي دي په لږ وخت کې، او 2-3 کوله پاتې دي. یو دا دی چې اوس یو روډ دا مو وکړو، بل دا سوچ ما کړو چې مو والا ویلې پاتې شو چې یو والا وشي انشاءالله بل به ورپسې کېږي، بیا چې بل وشي بل به ورسې کېږي. همداسې یو بل والا سکیم یو وشي بل به کېږي بل وشي